بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د څهار یوې بلې خپرونې ته. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې هم په جریان کې هستئ، طالبانو په یوه نسبتا بېساري اقدام کې د افغانستان 20 ولایتونو لپاره والیان، د والیانو مرستیالان او امنیه قمندانان ټاکلي دي او پر ځای همداراز چې مخکې نورو کسانو دندې ترسره کولې، د دوی د لرې کېدلو په تړاو څه نه دي ویل شوي چې د کومو دلایلو په اړوند دوی لرې کېږي او نوي کسان یې په کابو 2 میاشتو کې نوې څوکۍ اشغالوي او بالاخره ولس ته د خدمت کولو لپاره دوی جوګه بللی کېږي. خو اوس مهال اساسي پوښتنه دا ده چې تر کومې کچې پورې دغه عدلون او بدلون کولی شي چې هم په کور دننه هغه کسانو چې نیوکې یې کولې چې ټول شموله اداره باید رامنځته شي د دوی غوښتنو ته ځواب یو همداراز نړیوال د قانع کولی وشي. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. له خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلی سعید خوستی د کورنیو چارو وزارت ویان او همداراز جنرال صادق شینواری پخوانی پوځي او ورسره هممهاله ښاغلی احمد خان اندړ پخوانی پوځي د سویډن سکایپ له لارې هم له ځانه سره لرو چې بحث غواړم له ښاغلي اندړ سره دوام ورکړم تر څو چې بیا هم زموږ نور میلمانه حضور پیدا کوي. اندړ صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلامونه ښاغلی روفي صاحب تاسو ته او د ستاسو د پروګرام نورو میلمنو ښاغلي اوسي صاحب ته او ښاغلي شینواري صاحب ته او ټولو خپلو هېوادوالو ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. ښاغلی اندړ غواړم په لومړي سر کې پوښتنه مطرح کړم چې له 2 میاشتو څخه په کمې مودې کې دغو کسانو عدلون او بدلون دا تر ډېره په څه معنا بللی کېږي؟ ستاسې نظر پرې غواړم. مننه. ګورئ، عدلون او بدلون دا یو طبیعي خبره ده او د طالبانو اسلامي تحریک هم داسې ناببره واک ته ورسېده. خامخا دوی به بدلونونه تغییرات نوي تعینات کوي. دا یو عادي دولتي پروګرام ده یا د چارو د سمبالولو په خاطر. خو مهمه دا ده چې موږ وکولی سو مسلکي خلک هلته په کار وګمارو. ګورئ، ما دا لیست د نوي تعیناتو ولوست، ومې لیده، که څه هم زه نه پېژنم خو له پیشوندونه یې معلومیږي ډېر زموږ مولوي صاحبان، قاري صاحبان هلته پکې شته. زما په اند ګورئ، موږ په دا 15 کلنه جګړه کې ډېرې ناخوالې لرو چې هغه زموږ قدرمن ملا صاحبان او امام صاحبان کولی شي خلک له دې لارې، له اسلامي چارو لارې ډېر یو ښه همزیستي ته د ښه ژوند لپاره د اسلامي چارو سره سمبال ژوند لپاره راوبولي. د دغسې دندو چې هغه دولتي حکومتي کارونه په بول کېږي، دلته باید موږ ډېر مسلکي خلک لرو. همه شمول په دې معنا نه لري چې یو څو د نورو قومونو خلک کې یو ځای کړو. نه، همه شمول د دې معنا چې دغه د افغانستان بچیان چې کلونه زحمت ویستلی، تحصیل یې کړی ده، تجربې لري، دوی زحمتونه ویستلي د افغانستان د خلکو پیسو باندې پوهنتونونه لوستلي او دا خلک بیرته راولي تر هغو زړه توري نه شي او بهر ته لکه زما په شان مهاجر نه شي. ګورئ، 10 میلیونه مهاجر لرو، په دې کې په لکونو پوځیان دي چې بیرته چا ونه غوښتل. هغوی ډېر زحمت سره تعلیم و تحصیل کړی ده. مثلا زه خپله ډېر ځوان افسر وم، 2 کاله مې وظیفه د شهید نجیب الله په وخت کې اجرا کړله او بیا مجاهدین واک ته ورسېدل، موږ یې له وظیفو وشړلو چې زه ډېر ارمانجن یم د خپل وطن د خدمت په خاطر. دا چې زه په سویډن کې معلمي کوم، دا باید په وطن کې زه کله چې فارغ شوم په عالي درجه باندې زه په د پولیسو اکاډمي کې استاد نیولم، خو زه بغلان ته لاړم. په هر صورت دغسې په لکاو افغانان په شاقه کارو کې، په اروپایي هېوادو کې، په د ګاونډیو هېوادو کې کارونه کوي. دا ټول هغه خلک دي چې د دې وطن بچا دي، دا باید راغوښتل شي. بله، خو ښاغلی اندړ، اوس مهال که چېرته وګورو رښتیا هم ډېر کدرونه په افغانستان کې شتون درلوده. دا چې د طالبانو په راتګ سره یو شمېر بهرنیو هېوادونو ته د کډوالۍ سفرونه ترسره کړل. لا هم یو شمېر هڅه کوي تر څو له افغانستان څخه ووځي. حال دا چې طالبان ورته بار بار ویلي چې افغانستان تاسې لپاره اړتیا لري او باید په افغانستان کې په کور دننه پاتې شئ تر څو په بېلابېلو برخو کې د خدمت جوګه شي د ولس لپاره. خو هغه څه ته چې تاسو اشاره درلودله چې نوملړم لوستی دی، کافي شناخت له دغو کسانو څخه نه لرئ خو تر ډېره د طالبانو د ډلې غړي دي، آیا دغه مسایل کولی شي په کور دننه او همداراز د نړیوالو هغه غبرګونونه چې د ټول شمول ادارې په تړاو باندې و دا به راورده کړي یا دا چې نه متاسفانه داسې یو کار نه دی شوی؟ ګورئ،
دا ننني مشکلات د حکومتداري او د نظامي او سیاسي اجتماعي اقتصادي په افغانستان کې دي دا د طالبانو د اسلامي تاریخ ګناه نه ده دا د تیرو حکومتونو هغه کړنې دي چې نن بار دوی ته پاتې ده نو زه دا وایم چې په تیرو د شل کلنۍ دوره کې همدغه چلن وسو ډېر غیر مسلکي اشخاص ډېر تنظیمي اشخاص ډېر زورور اشخاص په چوکیو ګمارل شوي او همداسې خیشخوري او نور زورګویګانې هم چې نه ایسته کېدل او مسلکي خلکو ته چا وخت ورنه کړ او زموږ وروسته د سر داود خان له کودتا څخه زموږ مسلح قوه چې په هغې کې اردو ملي امنیت او همداسې پولیس راځي دا سیاسي شوي دي چې له دې حالت نه ویستل دې ته کار پکار دی او منظم پروګرام پکار ده او په نورو بخشو کې په نظامی بخش کې چې د مسلح قوه یا اردو د یو هیواد ستوني فقرات تشکیلوي دا ډېر مهم رول لري ګورئ موږ په دې کې باید ډېر حساس اوسېږو موږ ډېر ښه پخواني کادرونه استادان لرو دا باید راوغوښتل شي دوی سره په مشوره باندې پروګرام جوړ شي تعینات وشي ډېر ځوان کادرونه زموږ د جمهوریت په وخت کې تقاعد ته سوق شول حتی زما همزوري ټول تقاعد شوي دي ډېر ځوان افسران تقاعد ته سوق کړل دا په دې معنی چې په هغې کې د امریکا د سفارتونو د نورو هېوادونو لاسوهنې چا به ویلې چې دا هر هغه افسر چې په سر کې د وطن مینه وه هغه یې تقاعد ته سوق کړ په دې باندې باید له سره نوې کتنې وشي او په پولیسو کې دغه مسلکي چوکۍ باید مسلکي خلکو ورکړل شي ګورئ زه په سیاسي چوکۍ کې هېڅ نه وایم سیاسي چوکۍ ټولې باید د طالبانو اسلامي تاریخ ونیسي دا ډېر ښه کار ده چې اداره د یوه لاسه وشي مګر نورې لاندې چوکۍ باید ټولو افغانانو هغه خلکو ته چې د مستحق دي باید ورکړي مننه بیا هم راګرځم تاسو ته ښاغلی اندړ خوشبختانه همدا شیبه له موږ سره ښاغلی جنرال صدیق شینواری پخوانی پوځي هم په سټوډیو کې حضور پیدا کوي بیا غواړم بحث ته له دوی سره هم دوام ورکړم شینواري صاحب سلام او ستړي مه شئ وخت مو بخیر ډېره زیاته مننه غواړم ښاغلی شینواري په دغه وروستیو عدلونو بدلون ستاسې نظر هم له ځانه سره ولرم چې شلو ولایتونو لپاره نوي والیان مرستیالان او امنیه قمندانان ګمارلی کیږي آیا دا کولی شي رښتیا هم د ولسونو هغه غوښتنې چې د ټول شموله ادارې لپاره یې کولې یو ځواب اوسي یا دا چې نه بیا هم تر ډیره د طالبانو غړي بللی شو او نشي کولی د ولسونو قناعت فراهم کړي سلام وړاندې کوم تلویزیون لیدونکو ته ستاسو تخنیکي کارکوونکو ته او محترم میلمه ته وګورئ طالبان هم په دې کوشش کې داسې معلومیږي چې لومړی ټاکنې دوی داسې حجولانه و په وارخطایي وې او وروسته د دې نه دوی په دې کوشش دی چې هغه کسان چې هغه واقعا صداقت ولري قاطعیت ولري وړتیا ولري او وشي کولی چې د دغه دندو نه دوی یعنی وتلی شي یعنی د خپلو دندو کې موفق نو دا ټاکنې دوی کوي وګورئ تاسو چې په یو فرمان کې د تقریبا څو څلوېښت کسان دوی تعیین کړه حال دا چې موږ هغه وخت کې یو سیستم هم لره رئیس جمهور هم و منتخب رئیس جمهور خو هغه نشو کولی بیچاره که یو قمندان امنیه هلته تعیین کړی و هغه به په میاشتو هلته معطل پاتې کېده چې هغه چا نه معرفي کو او همداسې والیانو چې موږ د فاریاب د والي پخواني بیلګه لرو همداسې خوشبختانه تر اوسه پورې هیچ یو غږ هم په یو رسانۍ کې پورته نه کړ چې دا کسان دغه څو څلوېښت کسانو کې دا کسان موږ نه منو یا څوک یا هغه پخواني قمندانان د ولایتو او والیان او یا د دې مرسالیان بغاوت وکړي او پورته شي نو زه فکر نه کوم چې دغسې یو نظام چې په یو فرمان باندې اته څلوېښت کسان دوی تعیین کړي او داسې تعیین شوي داسې زه فکر نه کوم خو زما په یاد نه دی چې داسې یو موږ یو دغه حکومت لره خو پخوا تجربې دا ښودلي چې کله به معاون اول دا نه منل کله به معاون دو نه منل کله معاون سه نه منل بله خو څه فکر کوئ چې تر ډیره هدف دلته اوس مهال موږ تاسې له کوم اړخ څخه تر څېړنې لاندې نیولی شو آیا دا په دې معنی ده چې دوی د خپل نفوذ او خپل حاکمیت یادونه وکړي نړیوالو ته افغانانو ته چې رښتیا هم
یو فرمان دی، یوه قومنده ده، یو امر دی، د دې امر پر اساس به هره کړنه ترسره کیږي، یا دا چې نه د لاس سمون لپاره دغه کار ترسره شوی دی. لکه څنګه چې ښاغلي اندړ یادونه وکړله چې تر ډیره بیا هم د طالبانو د تحریک غړي دي، دوی په دندو باندې ګمارلی شوي دي، نور کدرونه هم په افغانستان کې شتون لري، دوی ته هم باید وخت ورکړل شوی وی. کاملا دقیقه. دغه د دوی دغه ټاکنې دوه پیامه لري. یو دا پیام لري بهرنیانو ته هم دا وښیي چې دلته یو قاطعیت حکومت شته، قاطع حکومت شته، او دا هم خپلو جنګیالو ته خپلو کسانو ته ښکاره کوي چې یعنې تغییر او تبدیل یو حاصل دی، خو موږ کولی شو چې په یو فرمان 40 یا 45 کسان د 10 ولایتو موږ تبدیل کړو. یعنې هر څوک خپل هماغه صلاحیت او مسؤلیت افزولی شي، او دلته هیوادوالو ته هم دا ښیي چې یعنې طالبان په خپلو کړنو کې دوی قاطعیت لري، قاطع دي، او دوی کوشش کوي چې هغه صادق کسان، هغه وړ کسان دوی دغسې ځایونو ته ورکړي. یعنې د دوی دغه قاطعیت هم ثابتوي او بهرنیانو ته هم دا ثابتوي چې موږ یو حاکمیت لرو او په خاصه توګه په ټولو وګړو باندې د افغانستان موږ حاکم یو. یعنې زموږ قومنده ده، موږ فرمان دی. خو برعکس د دې نه چې موږ تېرو ته ولیده چې حتی یو فرمان ته نه یو حکم ته هیچ ارزش نه ورکوو حقوقي، حتی هغه حقوقي لحاظه ارزش خو هغه څه کوي بېله خبره وه، بېل بحث و، خو هلته عملي جنبه هم نه لرله. حتی یو ولسوال یا یو والي هم چا نه پرېښود، هلته به خلکو بغاوت که او ولس به راجګېده او یا نیوکې به یې نیولې چې دا مثلا د دغه یو قوم ده، یا مثلا ال تشوی باید راشي، یا مثلا سونی دلته راشي، یا مثلا دلته دا نه پرېږدو. مثلا دغسې بېلګې موږ لرلې، خو طالبانو د خپل قاطعیت او خپل یو وعدت یې وښوده چې یعنې موږ یو موټی یو، زموږ قومنده ده، هیڅوک د دې سرکشي نشي کولی. مننه. بیا هم راګرځم ښاغلی اندړ، که تاسو سره وګرځم او پوښتنه مطرح کړمه، اوس مهال سرپرسته اداره چارې مخ ته وړي، د چارو د سمون لپاره په لومړي سر کې یو اقدام وشو چې ورپسې دا دوهم اقدام دی چې په 10 ولایتونو کې عدلون او بدلون د والیانو په کچه لیدلی کیږي. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو اراده د راتلونکي حکومت چې رښتیا هم دلته به نړیوال هم یو څه تعامل له دوی سره کوي تر څو دوی په رسمیت وپېژندلی شي او کار هم په کور دننه له سرپرستې ادارې بلې ادارې ته انتقال کړلی شي؟ آیا دغلته موږ تاسې دغه نظریه څنګه ارزیابي کولی شو چې رښتیا هم د نویو کسانو ګمارنه او هغه هم د سرپرستانو په توګه اراده دلته موجوده دی چې موږ بل حکومت ته په لنډ وخت کې ورتللی وشو، یا دا چې نه دا سرپرستۍ حکومت ته به دوام ورکولی کیږي او ولس به هم ورته انتظار وي؟ ګورې رؤفي صاحب، دا 15 کاله کېږي موږ د خارجیانو یا د نړیوالو په خاطر خپل وطن ړنګ او خپل خلک هم مهاجر کړل. موږ هر څه د خارجیانو په خوښه نه کوو. دلته دا یو مستقل هېواد دی، 15 کلن تاریخ لري. دلته دولت یا دغه امارت اسلامي باید کوشش وکړي داسې هوډ ولري چې وطن جوړونې د بیا رغونې د ښه دولتداري لپاره ښه تصمیم ونیسي. زموږ په داخلي چارو کې نشي کولی چې خارجیان په هر کار کې مداخله وکړي. تعینات او تغییرات د حکومتونو د ښې حکومتدارۍ په خاطر وي. نو دا تعینات لکه تاسو چې ویلې په سر کې باید ووایم چې دا خپله تاسو ولیدل چې دا کابینه دغه موقت اداره دا موقته ده. طبیعي خبره ده چې یو نوې اداره او بدون دې چې سرپرسته وي دا به راځي. خو تعیناتو کې موږ باید دومره ټینګ نسو. تعینات کېدای شي چې هر وخت وشي، خو ډېر تعینات هم باعث دې چې کېږي چې هغه د ولایت یا دغه ښار چې موږ غواړو قومندان یا والیو ته ټاکو یو څه انارشیزم راولي. بله ښاغلی اندړ، دلته یوه مسله ده چې موږ تاسې که د کابل او کونړ د والیانو یادونه وکړو، له 2.5 میاشتو څخه په کمې مودې کې دا 3م کس دی چې د ولایتونو لپاره په دنده ګمارلی کیږي. نو څه فکر کوئ چې دغه مسایل رښتیا هم تر ډیره له څه څخه پرده پورته کوي، له څه څخه حکایت کوي چې په 2.5 میاشتو کې د 3 نفره د والیانو په توګه یو شمېر ولایتونو ته چې د کابل او کونړ یادونه کولی شو دوی وګماري؟ ګورې دا یو ډېره ښه زیری ده چې په 2 میاشتو کې زموږ 3 والیان په دې ولایتو کې تغییریږي. بدبختانه پخوا د تنظیمونو ادارې چې په نوم کاغذي جمهوریت و، په هغه وخت کې به والیان په کلونو 100 کاله هم یو والي پاتې او نه لرې کېده. دا یو ډېر ښه زیری ده چې مرکزي دولت
موږ په دا 15 کلو کې داسې قوي مرکزي حکومت نه درلود، ټول په ډار او وامې ژوند کوو او ډېر نور فساد په څه کې چې ډېر چاپلوسي او خیشخوري پکې وي. دا یو ډېره ښه خبره چې مرکزي دولت دا توان لري چې په 2-3 میاشتو کې والیان تغییر تبدیل کړي. دا معنا د دې ده چې حکومت قوي ده او تغییرات او تبدیلات ما ویل چې طالبان غیر مترقبه غیر متجره ډېر زر واک ته ورسېدل. په دوی کې هم مشکلات شته په داخل د اداري کارو تغییرات او تبدیلاتو په نوآوریګانو کې په هر څه کې دغه ستونزې شته چې دا د دوی خپل مشکل ده. خلک باید خوشحاله شي چې یو والي د یو مکتوب یا یو فرمان په ذریعه اوس تبدیلېدی شي. مننه. بیا هم راګرځم ښاغلی شینواري، اوس مهال که چېرته رښتیا هم د ښاغلي اندړ په خبرو مو نظر له ځانه سره ولرم، دا رښتیا په ټوله کې څومره یو ښه زیری کیدلی شي، یا دا چې نه راتلونکي لپاره ممکن ناوړه پایلې ولري چې دغه عدلون او بدلون ترسره کیږي، ولس د هم پرې نیوکه ولري، نړیوال د هم پرې نیوکه ولري چې دا د ټول شموله اداري استازیتوب نشي کولی. دا یوازې د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي دي چې عدلون او بدلون پکې راځي. آیا موږ او تاسې څه ډول کولی شو چې په دغه ګمارونو د ولس هم قانع کړلی شو؟ خو امارت اسلامي طالبان د خپل د صفوفو جنګیالو هغه کسان چې ټاکنې کې دوی حتما د دوی په څه کې اطلاعات لري چې کم کس دوی ټاکلی، دوی مثلا په هغه باندې به حتما ملاحظات لري، نیوکې لري، دوی کولی شي چې هغه تغییر تبدیل کړي. خو زه وایم چې راځئ د دکتورینو، متخصصینو، متفکرینو نه موږ تیر شو، ځکه دغسې متفکرین موږ لرله، متخصصین موږ لرله، ولې هغه خلک نن دغه حالت همدغې راوسته، دغه زمینه دوی مساعده کړه، دغه طالبانو د راتګ زمینه همدغه مساعده کړه، ځکه په دوی کې نیمګړتیاوې، فساد و، صداقت نه و او قاطعیت نه و، ځکه باعث شو دلته طالبانو قد علم وکړه او دوی رشد وکړه. خو دلته د دغه ولس دپاره هغه څوک مهم دی، ارزښت لري، تحصیل مهم نه دی. ولې که چیرته دا وړتیا ولري، صداقت ولري، دغه د دې ولس دپاره ښه دی. وګورئ تاسو موږ تجربې هم لرو، لکه تیر وزیران د داخلې، دفاع، مثلا همداسې رئیس شورای امنیت، همداسې نور کسان، دوی کوم ځای نه دکتورا راوړې وه، دوی کوم ځای ویلی و، دوی حتی د یو ورځ په عسکرۍ کې نه وه تېره کړې. ولې دلته روابطو. خو داسې معلومیږي چې د طالبانو په صفوفو کې امارت اسلامي کې روابط به هم یو څه رول لري، خو دوی زیات تاکید په دې دی چې هغه کسان غواړ چې هغه صادق خلک یې، قاطعیت ولري او وړتیا ولري، دغه بسونه ته دوی ورکړي. خو دلته مهمه خبره دا ده چې طالبان هم په خپلو صفوفو کې دا اوس کمیسیونونه تعیین کړي دي، هغه کسان، هغه طالبانو ته چې هغه مثلا نامطلوب کسان دي، هغوی دوی په څنډکي، حتی دوی بندیانوي، حتی دوی جزا ورته ورکوي او دوی نه پرېږدي بیا دې صفوفو ته دوی داخل شي. ولې دغه شی موږ په دا 20 کلو کې مثلا 40 هېوادونه او دغسې موږ یو سیستم نه لاره چې دغسې یو هیات تعیین شوی، یو کمیسیون چې موږ کمیسیونونه لرله د فساد په ضد مبارزه کمیسیون موږ لرله، هلته چې کمیسیون خپله فساد که، غلا یې وکړل، رشوت یې اخیسته، همداسې مثلا نور کمیسیونونه موږ لرله. خو راځو ستاسو پوښتنې ځواب ته چې دلته دا د دې معنا نه ورکوي چې دوی به یا حکومتداري ونشي کولی. یعنې زه په دې یقین یم چې دا دغه پخوانی حکومت نه چې دوی 20 کاله دلته په دې سیستم کې تېره کړه، نو دا سیستم به افغانان څه کوي؟ دا سیستم موږ ته هېڅ په درد ځکه ونه خور شو چې موږ په نړۍ کې په فساد کې 3مه درجې ته حتی موږ هم نه خوځېدو په دغه 20 کالیو کې. یعنې موږ د یو هېواد د فساد هېواد په نامه، د خیرات خور هېواد په نامه او مفتخور هېواد په نامه باندې موږ مشهوره وو تر اوسه پورې. هغه زموږ افغاني او زموږ د هېواد د افغانستان هغه شخصیت هم دلته سوال لاندې و، عزت هم د سوال لاندې و. خو دلته مداخلې وې د بهرنیانو. خو طالبان دلته اوس دوی دغه ټاکنې چې کوي، دوی په یو لاس کوي، یعنې خپل دغه استقلالیت دوی اوس ترلاسه کړی. وګورئ هغه کم نورمونه چې د نړیوالو په سطح باندې چې یو هېواد ولري، هغه نفوذ دی، مثلا جغرافیه ده، مثلا استقلالیت او حاکمیت دی. دا چې 5م رکن یې اوسه پورې دوی دغه نړیوالو سره دوی اړیکې ونیسي او د دوی قوانین باید ومني، هغه بېل بحث دی. خو قرار
زه متیقن یم چې طالبان هغه قوانین چې هغه د شریعت سره په ټکر کې نه وي کیدای شي د دوی بله سره خو ښاغلی ومني. چشنوالي اوس مهال که چېرته تر ډېره وګورو د طالبانو اسلامي امارت هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال خپلې غوښتنې لري له طالبانو څخه. دلته د ښځو د حقوقو تامین مسله ده، دلته د بیان ازادي ده او دلته د په ټوله کې بشري وضعیت باید سمون پکې رامنځته شي. موږ تاسو له یو سخت اقتصادي بحران سره مخ یو. د نړیوالو مرستې خورا کمې شوي دي. نړۍ به خپلې مرستې د طالبانو کړنو ته په کتو سره تنظیموي. په تېرې ادارې کې هر ولایت لپاره یوه مرستیاله ټاکل شوې وه چې د ښځینهو له برخې څخه وه، مګم په دې ادارې کې نشته دی او نړیوال همدغو مسایلو ته سترګې پر لاره دي. موږ په ځان بسیاینې ته نه یو رسېدلي. نړیوال باید له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو خودکفا شي، په ځان بسیاینې ته ورسېږي او بیا که څه د نړیوالو غوښتنې مني به یې او که نه به یې مني نو طبعا دا د خپل یو مستقل هیواد چارې ترسره کیدلی شي. خو اوس دلته د نړیوالو غوښتنو ته څومره پاملرنه کول اړین بللی کیږي او د ښځو حقوق باید ورکړلی شي، کار اهل د کار ته وسپارلی شي. کاملا دقیق د ښځو هغه کم حقوق چې دي هغو ته موږ احترام لرو او امارت اسلامي طالبان هم احترام لري، خو په داسې یو شرایطو کې چې په یو هېواد کې 20 کاله جګړې او دوی یو ښځه هغه معاون د یو ولایت ته تعیني، زه فکر کوم دا هم یو اشتباه و هغه حکومت دپاره. او په داسې یو حالت کې چې دلته ستا په کابل ولایت کې په 10 کیلومترۍ کې دلته امنیت او طالبان دلته فعالیت کوي او هره ورځ ته 80 نفره تنه په کابل کې ترورونه ولري او بیا هم د کورنۍ چارو وزارت مرسیاله ښځه یي، نو دا په هیڅ قالب کې په هیڅ فرهنګ کې دا نه جوړیږي. خو په هغه هېواد کې مثلا هلته جګړه نه وي، که ښځه یي که بل څوک یي، هلته وزیر یي، معین یي، معاون یي، هغه هیڅ فرق نه کوي. خو په دغسې حوالاتو کې چې د یو خوا نه طالبان نوي په قدرت حاکمیت یې ترلاسه کړی، د بلې خوا نه دغسې اقتصادي ستونزې ولرو، بلې خوا نه مثلا سیاسي بحران دلته موجود وي او همداسې اقتصادي او په ضمن کې امنیتي بحران ستونزه هم را روانه ده د افغانستان کې، یعنی مثلا دغه ډلې وټپلې دي. نو په دغسې حوالات کې موږ باید داسې یو معقول تصمیم باید ولس یو ځای د امارت اسلامي او طالبان باید ونیسي چې هم ولس دپاره د مړونو وړ وي او هم نړیوالو ته. نو که چیرته طالبان هم په دې کې مثلا پافشاري کوي او دا نه مني، دوی هم اشتباه کوي. او که چیرته بهرانیان هم د دوی غوښتنې دا دي چې مثلا په دغه ټاکنو کې عامه شمول نه دی، باید حتمي دلته خلیلي باید یې پکې، مثلا دلته دوستم باید یې پکې حتما. که چیرته بل ازبک راشي هغه هیڅ. ولې نړیوال هم کوشش کوي چې دوی خپلې مورې ولري. دغه سفارتونه چې دلته مثلا افغانستان ته دوی دغه سفیران ټاکلي وو، دوی هم په خپلو نوبو باندې دی هم جاسوسي کوله، هم خپل مورې دلته دوی دلته ځای په ځای کړی وي. خو اوس طالبان اوس څرنګه چې موږ وایو چې راځئ افغانستان یو مستقل هېواد دی، طالبان امارت اسلامي خپل استقلالیت وثابتوي چې موږ استقلالیت لرو. په دې لرو چې موږ کولی شو چې وزیر تغییر تبدیل کو، یو والی تغییر تبدیل کو، یو قمندان امنیه تبدیل کو. وګورئ زه پخوانی منصبدار یم، جنرال یم، تاسو باور وکړئ چې ما ته څو واره ویل شوي وو که چیرته ته د کم سفارت نه خط راوړې یا سفارش راوړې یا د کم هېواد نه تا به قمندان امنیه کو، تا به رئیس کو. دغه دی، زه عملا په ما باندې تېر شوي. ولې چون ما نه کم سفارت سره رابطه لره او نه کم هېواد سره، ولې زه تر اخره پورې دوی ما ته یو چانس هم را نه که چې زه یو جنرالۍ بس ته لاړ شم. دغه یعنې زه یو ژوندی مثال یم. خو دلته دغه نړیوال کوشش کوي چې دی خپل مورې ولري، د دې په څنګ کې دوی هغه خپل مخدره توکي قاچاق وکړي، هغه خپل تروریستي اعمال دلته ترسره کړي او خپل استخباراتي مسایل مخ ته ویسي. دلته مهمه خبره دا ده. ولې و چې موږ وایو چې افغانستان باید مستقل، خو دغه استقلالیت خو همدغه دی چې دغلته په یو فرمان باندې 40 نه زیات والیان تغییر تبدیل کړي قمندانان. ولې تر بیګا پورې یو چا ونه ویلې چې یاره زه قمندان د امنیه وم یا څوک به دلته مثلا سر پورته کړي، دلیل دی ووایي. ولې هغه کم ځای پورې چې زه معلومات لرم دغه کسانو
چې لرې شوي دي دغه یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې دوی والیانو قومندانانو دوی ویلي چې موږ ښه دی چې په خیر باندې موږ د دې ځای نه رخصت شو ولې که پخوا حکومت وای دوی به 20 واسطې کولی دلته تظاهرات کېده دلته مثلا د وزیرانو د معاونینو ترمنځ دلته برخورد کېده مسلانه برخورد کېده دا تجربه شوی و خو ولې د مستقل هیواد دغه یو بیلګې ده چې دلته یو حکم ده یو فرمان ده یو قومنده ده. ډېره زیاته مننه. بیا هم راګرځم ښاغلی شینواري درنو لیدونکو ښاغلی سعید خوستی د کورنیو چارو وزارت ویان هم له موږ سره په سټوډیو کې حضور پیدا کړ دوی ته هم ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ خوستی صاحب وخت بخیر. ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې مو حضور را سره پیدا کړو. ښاغلی خوستی که پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم دغه وروستي عدلونونه او بدلونونه چې تر ډېرې لامل یادونه نه ده شوې له تاسو څخه غواړم چې د امنیه قومندانانو په کچه دغه بدلون څومره کولی شي چې رښتیا هم سمون لپاره دغه ګام پورته کېدلی وشي او یا دا چې د حاکمیت او د استقلالیت یادونه باید د طالبانو اداره وکړي چې رښتیا هم د دوی د پرېکړې پر وړاندې څوک نشي درېدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه احترامات. جنرال صاحب ته سلامونه او احترامات. ډېره زیاته مننه. اسلامي امارت له پیله دا ثابته کړې ده په عمل کې د اسلامي امارت په صفوفو کې اطاعت یو اصل ده او اطاعت دا یو عقیدوي اصل ده په اسلامي امارت کې. د اسلامي امارت څومره مسؤلین چې دي مشران دي که کشران دي هغوی ټول اطاعت کوي او دا اطاعت یو دینی وجیبه بولي. یعنی اطاعت د دې وجې نه کوي چې یا له ډاره کوي یا د کوم لالچ له امله کوي. اطاعت په دې صف کې یو دینی وجیبه ده او هر سړی په دې عقیده لري باور لري چې د مافوق امر په ما باندې واجب ده که چېرته زه سرکشي کوم نافرماني کوم زه ګناهګار یم او ما ته الله تعالی سزا راکوي او د دې صف جوړښت هم یو عقیدوي دی. دغه وروستي بدلونونه په اسلامي امارت کې د تیر په څیر مخکې هم اسلامي امارت پخوا هم داسې بدلونونه کړي دي. د ډیرو ولایتونو والیان امنیه قومندانان تبدیل شوي دي. دا یو عادي پروسه ده په اسلامي امارت کې جریان لري. یو څوک یو ځای کې خدمت کوي بیا وروسته د مشرانو لزوم دي دا وي چې هغه د دې ځای نه لاړ شي بل ځای ته د په ځای بل یو کس راشي یا یو څوک داسې ده چې هغه د یو کار دپاره وړ نه ده بلکې د هغې په مقابل کې د بل کار د وړتیا په ده کې زیاته ده. نو دغه بدلون چې ده دا د صف د اسلامي امارت د یو عادي کار ده عادي بله. خو پروسه ښاغلی ده. خوستی اوس مهال په دغو بدلونونو سره څومره کیدلی شي د ټول شموله ادارې مسله ته چې هم راګرځو دلته نیوکې هم په کور دننه موجودې دي او هم له هیواد څخه بهر نړیوالې غوښتنه کوي چې باید کار اهل د کار ته وسپارلی شي او ټول شموله دې وي دغه اداره. څه فکر کوي چې د ټول شموله ادارې رامنځته کېدلو لپاره دا یو اصل بللی شو دغه اقدامات چې وروستیو کې ترسره شوي دي یا دا چې نه؟ د ټول شموله بحث خو د ډېر وخت نه روان ده. د ټول شموله په تعریف نه هم تر اوسه پورې موږ چې کوم تعریف د ټول شموله لرو هغه ځینې جهاتونو ته د منلو وړ نه ده. هغه جهاتونه چې هغه د بهرني جهاتونه چې هغه د موږ نه د ټول شموله حکومت غوښتنه لري د دوی چې کوم تعریف ته هغه بیا موږ ته او هم د ولس ته د منلو وړ نه ده. که چېرته د ټول شموله تعریف دا وي چې دلته په تېرو 20 کلونو کې چې د بهرنیانو له لوري کوم خلک تغذیه شوي دي کوم خلک روزل شوي دي په کومو خلکو سرمایه ګذاري شوې ده هغه خلک نظام ته راوستل شي نو دا شی ملت هم د موږ سره نه مني. که چېرته موږ یې ومنو ملت یې نه مني. ملت دې ته تیار نه ده. هغه ملت چې دا 20 کاله کړېدلی ده ځورېدلی ده د دې خلکو د لاسه دوی ډېر دردونه ګاللي دي ملت یې نه مني. که چېرته د ټول شموله تعریف دا وي چې د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې د هر قوم د هر ځای خلک شتون لري نو موږ وایو چې اسلامي امارت په اوس عملا ثابته کړې ده په اداراتو کې موږ سره د هر ځای خلک د هر قوم د هرې ژبې خلک را سره دي. زه به خپل ما مخکې څو وارې د خپل ځان بیلګه ویلې ده. زما سره خپل ریاست کې په لسګونه بلکې تر 100 نه اوښتې زما سره کسان را سره دي کارمندان را سره دي. په دې ټولو کې یوازې دې ریاست ته زه د رئیس په توګه راغلی یم. زه رئیس یم په دې ریاست کې. نور ټول زما سره زاړه کارکوونکي دي. په دوی کې هر څوک شته د هرې ژبې د هر قوم خلک دي ما سره را سره دي. ما سره دوی ښه په مینه ښه په محبت او ښه په وطني احساس خدمت کوي کار کوي را سره. ولې دغه مسایل انعکاس نه پیدا کوي تر څو هم په ټولنې کې
دغه باور چې اوس مهال یو څه ناڅه منفي دی او هم د نړۍ په کچه باندې دا مثبت لوري ته سوق پیدا کوي. موږ خو تر اخره حده هڅه کړې ده چې هغه څه چې موږ یې کوو د موږ چې کوم کارونه دي هغه انعکاس پیدا کړي او هغه څه چې واقعیتونه دي هغه بیان شي باید او ولس ته څرګند شي. دغه د ټول شموله غږ چې دا د مشخصو حلقاتو له لورې راپورته کیږي. دلته تاسې ملت وینئ، خلک وینئ، څومره د مخکې ادارې کارمندان چې دي چېرته به تاسې نه وي اورېدلی چې چېرته څوک راوتلي وي چې زه یې د خپل دفتر نه شړلی یم یا ما ته کار نه ده راکړی. ټول خلک خوندي دي، خپل کار ته راځي، خپل ادارې ته دفتر ته راځي، هلته خپل خدمت کوي، کار کوي. نو دغه ستونزه، دغه مشکل چې راپورته کیږي یا مشکل ترې جوړیږي، دا د ځینو مشخصو حلقاتو له لورې ده چې ما مخکې یادونه وکوله. ځینې خلک چې د هیواد په ګډوډۍ کې، د هیواد په بربادۍ کې خپلې ګټې نغښتې دي، هغه لا هم دا خوبونه ویني چې شاید دوی بیا هم که نور نه وي اقلا دوی د هیواد ارامۍ ته نه پرېږدي، د افغانان ارامش ته نه پرېږدي چې افغانان په خپل هیواد کې په ارامه زندگی وکړي. ډېره زیاته مننه کوم. بیا به هم تاسو ته ښاغلی خوستی او ښاغلی شینواري راوګرځم. اندړ صاحب تاسو ته هم راګرځم. لیدونکو لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیا هم درانه میلمانه راسره په بحث کې دي. ملتیا مو غواړم. سلام او ستړي مشئ. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د څار خپرونې ته. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ، د طالبانو اسلامي امارت په یوه بېساري اقدام کې د 20 ولایتونو لپاره والیان، د دوی مرستیالان او امنیه قمندانانو کې عدلون او بدلون راوستی. دا چې په یوې ادارې کې عدلون او بدلون یو اصل بللی کیږي، خو دلته نیوکې له یو اړخ څخه چې موجوده دي هغه دا دي چې بېلابېلې خواوې د باید په دې کې داخلي اوسي، کار د باید اهل د کار ته وسپارلی شي او همداراز نړیوال هم یو لړ مسایلو ته اشارې لري. آیا دلته د نړیوالو غوښتنې څومره رښتیا هم په پام کې نیولی شوي او دغه عدلون او بدلون کولی شي چې په ټولنې کې او د نړیوالو په ذهنیت کې یو مثبت بدلون راولي چې بالاخره رښتیا هم دلته کار ترسره کیږي ټول شموله ادارې لپاره او دغه چارې په سمه توګه باندې ورځ تر بلې د تنظیمېدو خواته روانې دي. غواړم بیا هم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. له خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلی سعید خوستی د کورنیو چارو وزارت او ویان، جنرال صاحب صادق شینواری پخوانی پوځي او همداراز ښاغلی احمد خان اندړ د پوځي چارو شنونکی. درنو میلمنو سلام. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. اندړ صاحب که پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم، اوس مهال چې رښتیا هم عدلون او بدلون یو اصل بللی کیږي او مخکې هم تاسو دغه نوملړ ته اشاره وکړله چې تر ډیره د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي په دې کې په دنده باندې ګمارلی شوي دي، څه فکر کوئ چې دغه مسایلو ته که چیرته ورځ تر بلې لمن وهلی کیږي او د دوی د کار کولو پرته یو قضاوت د دوی په وړاندې ترسره کیږي، دا څومره عادلانه بللی شو او یا دا چې نه رښتیا هم اړتیا ده تر څو وخت ورکړلی شي چې بالاخره طالبان څه کوي او وروستۍ ګمارنې په څه ډول دي؟ بیا هم مننه. ګورئ ما په سر کې مې ویلې چې په د لومړیو وختو کې دا ضرورت وي دوی چې هر څوک ګماري او یو استرالي حالت په شان نو وروسته به خامخا تغییرات او تبدیلات دا یو عادي پروسه ده په حکومتداري کې. خو زه یو شی باید ووایم چې زموږ په دا څو کلونو پخوانیو جهادیانو او اوس چې اسلامي تحریک واک ته رسېدلی ده دوی ته باید وایم چې جهاد خو د خدای په خاطر فی سبیل الله او د دغه ملت په خاطر جهاد وکړه. اوس چې تاسو واک ته رسېدلي نو د دې ملت سرپرستی، د دې ملت لپاره کار، شرایط د کار، ژوند، حکومتداري ټول تاسو په لاس کې ده. ما په دغه لومړی کې چې قمندان د امنیه هم تعیین شوي والیان هم والیان په هر صورت کولی شي او صاحب د رسوخ یو ملک هم والي کېدی شي، خو قمندانان د امنیې وروسته له دې نه کوشش دی وسی چې مسلکي خلک ما یو جنرال په سر کې پېشن کې چې جنرال وي یا بي جنرال یا ډګروال یا سمنوال ما ونه لیدل. نو دغه پخواني مسلکي افسران چې همداوس مخه فرار ته کړی دی یا په وطن کې له مشکلاتو له ستونزو سره مخامخ دي، ځینې ویډیوګان راوتلي دي چې ځینې خلک ځورول کېږي، دا ټول د اسلامي امارت او د افغانستان د خلکو په نقص تمامېدی شي. باید پرې نه دو دا مسلکي خلک موږ لاس ورکړو. تاسو ګورئ اسلامي امارت خپلو سربازانو ته د 2 میاشتنیو د څو هفتو تعلیم ورکوي او دا باید د پخواني تعلیم یافته راوغواړو. ټول جنرالان نو، ټول خاینین د وطن ته نو، ټول تنظیمو
ټول په ډلو ټپلو په تعصبي مرضو اخته نه وو. ډېر پاک خلک هم صف کې د دوی نه باید کار واخیستل شي. تاسو پوهېږئ چې ما په خپله 3 کاله د پولیسو اکاډمي لوستې ده. یوه هفته تېرول یې څومره مشکله ده چې له نظام سره او هغه هم په تحصیل هم وکړي او په قید و شرایطو کې. نو د دې لپاره یو ښه مسلکي خلک پکار دي. تر هغو موږ کار اهل کار ته وسپارو او پرېنږدو په دې کې د اسلامي امارت مونږ بدېږي غیر مسلکي اشخاص په داسې چوکیو چې هغه د امن و نظم امر راوستل دي. موږ هم دا اوس هم د دښمن سره مخامخ یو. زموږ د هېواد دښمنان د سیمې هېوادونه او برقدرتونه غواړي چې موږ ته نورې ډلې ټپلې تروریستي جوړې کړي او جوړې کړي هم دي. د دې د مهارولو لپاره خوستی صاحب هم اوري، د دې د مهارولو لپاره مسلکي کشفي او هغه خلک چې تعلیم یې کړی په دې بحث کې مننه ښاغلی اندړ. په همدې خبرو غواړم چې له ښاغلي خوستي سره هم تم شم. مننه، بیا هم تاسو سره ګرځم. ښاغلی خوستی، اوس مهال که د ښاغلي اندړ خبرو باندې ستاسې نظر له ځانه سره واخلم چې والیان کیدلی شي چې همدغه کسان وي چارې مخته یوسي، خو د امنیه قمندانانو په تړاو باندې چې کومه پریکړه ترسره شوې ده، څه فکر کوئ چې رښتیا هم نه پکې دی کې جنرال لیدلی کېږي یا هم د بلې نظامي رتبې خاوند لیدلی کېږي او مسؤلیتونه ورسپارلی کېږي؟ څومره دغه کسان رښتیا هم په دې ډګر کې بریالي دي؟ ګورئ، د اندړ صاحب ته سلامونه، احترامات. ما فکر نه و چې دا موږ سره میلمه ده. اوله خو د دوی د اندړ صاحب ځینې اندېښنې په ځای دي. انشاءالله د دې د رفع دپاره کار کیږي چې دوی وایي چې دلته مسلکي خلک شته، مسلکي کادرونه شته او د کابل په ړنګې شوې اداره کې ټول مجرمین نه وو. موږ په ځلونو ویلي دي، دا خبره مو واضحه کړې د رسنیو سره. همدا د اسلامي امارت دریځ ده چې د تیرې ادارې چې کوم مسلکي کادرونه دي، کوم مسلکي خلک دي، هغه ټول راغوښتل شوي او راغوښتل کیږي، په استثنا د ځینو هغه خلکو چې هغوی جرایم کړي دي، ملت یې وژلی ده، معلوم الحاله مجرمین دي، هغه نه راغوښتل کیږي. خو د هغوی نه بغیر دا ټول مسلکي خلک، څومره مسلکي خلک چې دي هغه ټول راغوښتل کیږي. د کورنیو چارو وزارت اړوند چې څومره اکاډمۍ دي، هغه که محصلین دي، هغه که په هیواد کې دي، نن دي که د هیواد نه دي باندې دي، هغوی ټول سره تماسونه ټینګ شوي دي چې هغوی باید د تحصیل د پوره کولو نه وروسته راوګرځي او دلته خاورې او ملت ته خدمت وکوي. دغسې په نور هم دا کار روان ده چې دا مسلکي خلک راوغوښتل شي او دوی نه ګټه واخیستل شي. ځکه لکه څنګه چې اندړ صاحب یادونه وکوله، دوی تحصیل کړی ده، دوی خواري ښکلې ده، په عین حال کې په دوی باندې د ملت سرمایه مصرف شوې ده، د ملت بیت المال په دوی خرچه شوی ده. نو ملت هم په دوی حق لري، دا خاوره هم په دوی حق لري چې دوی خدمت وکوي، د ولس د خاورې ته خدمت وکوي. پاتې شو دا د امنیه قمندانانو اړوند. ګورئ، تیرو 20 کلونو کې الحمدلله اسلامي امارت فوزي وړتیا نړۍ ته هم وښیله، افغانانو ته هم وښیله. نو زه وایم چې که چېرته یوازې د جنرال او د مارشال رتبه مشخص دا نوم معیار وي، دا به زه وایم چې انصاف نه وي. د موږ فوزي او نظامي قمندانانو الحمدلله وړتیا وښوده، فوزي وړتیا یې ډېره برجسته ده، ډېره لوړه ده. تاسې ولیدل چې په تیرو 20 کلونو کې دوی ښې لاسته راوړنې ولرلې، الحمدلله فتح راغله. نو دا هغه خلک دي امنیه قمندانیو ته چې کوم خلک معرفي شوي دي چې تیر 20 کلونه دوی په جنګ کې تیر کړي دي او د تیرو 20 کلونو د جنګ د میدان تجربه لري. یعنې نشته د ورسره، بلکې په جګړې ډګر کې دوی بریالي ثابت شوي، نن ورځ پرې دغه اعتماد ترسره کیږي. خو یوه بله پوښتنه چې دلته رامنځته کیږي هغه دا ده چې د تصفیې او کمیسیون هم رامنځته شوی تر څو مطلوب کسان پاتې شي او نامطلوب کسان د له لیکو څخه وایستلی شي. له دغه څخه تر ډیره تعریف څه کیدلی شي؟ کوم راز کسان به پاتې کیږي؟ حال دا چې د خپله طالبانو لیکو کې دغه راز یوه چاره مخته وړلی کیږي، په پخوانیو چارواکو باندې له کوم میکانیزم څخه په استفادې کار اخیستلی کیږي تر څو رښتیا هم دلته یوه تصفیه رامنځته شي، یا دا چې نه دا هر څه مشخص دي؟ لکه څنګه چې تصفیې د صفونو د تصفیې کمیسیون په خپله لایحه کې هم ویلي دي، کله چې د صفونو د تصفیې کمیسیون دغه تشکیل اعلانېدو په هغه وخت کې هم موږ واضحه کړې وه. ځینې کسان چې هغه غواړي د اسلامي امارت صفوفو ته راشي، د هغه لارو نه راشي چې هغه وصولي او قانوني لارې نه دي. مثلا ته د یو ځان سره یو څوک ملګری کوي، داسې یو څوک چې هغه یوه بده سابقه لري په خپله سیمه کې، خلک یې ځورولي دي یا اوس خلک ځوروي، دغسې خلک باید د اسلامي امارت صف ته رانه شي، د دوی مخنیوی وشي. که چېرته په کوم ځای کې دغسې خلک شتون ولري، هغوی باید د صف نه وویستل شي. د اسلامي امارت د مجاهدینو ډلګۍ او د ډلګیو تعداد چې پخوا کوم د موږ تشکیلات هغه ټول معلوم دي، هغه ټول رجستر دي،
ثبت دي نو هغه کتل کیږي. اوس که چېرته موږ نوي خلک راولو هغه د یو میکانیزم له مخې جلبیږي. لکه مثلا موږ کورنیو چارو وزارت کې پخواني خلک راغواړو هغه د یو میکانیزم د یو پروسس له لارې راغوښتل کیږي او صف ته داخلیږي. اوس که یو څوک نه مخکې ثبت ده او نه د قانوني چوکاټ له لارې راغوښتل کیږي دغه نامطلوب خلک دي. دا نامطلوب خلک دي هم د ولس د ازار او د اذیت سبب ګرځي هم د صف د بدنامۍ سبب ګرځي. د دې خلکو مخه نیول کیږي چې دغه خلک صفونو ته رانشي. او الحمدلله د صفونو د تصفیې کمیسیون ښې لاسته راوړنې لري. تاسې خبرونو کې وینئ او تاسې خبرونه ترلاسه کوئ چې ولایاتو دوی سفرونه لري، مختلفو ولایاتو کې تصفیه روانه ده او د ټولو ولایاتو لپاره دوی تشکیلات جوړ کړل، تشکیلات جوړ کړي، د کار روان ده ترڅو د طالب په نوم، د مجاهد په نوم، د اسلامي امارت د یو اړوند کس په نوم ملت ونه ځورول شي، ولس ونه ځورول شي، خلکو ته تکلیف ورنه کړل شي. تاسو شاهد ځینو ځینې داسې راپورونه موږ ترلاسه کړي دي، تاسو ته به هم دا راپورونه رسېدلي وي. په ځینو ځایونو کې د اسلامي امارت د نوم نه په استفادې خلک ځورول شوي دي، حتی د خلکو په کورونو چاپې وال شوي دي. همدلته په کابل کې موږ دوه داسې حادثې درلودې، الحمدلله هغه خلک ونیول شول، کومو خلکو چې دغه عمل کول هغه ونیول شول. نو د دې په خاطر چې د اسلامي امارت د نوم نه څوک بده استفاده ونه کوي دغه صفونه تصفیه ښاغلی خوستی بیا هم راګرځم. شینواري صاحب اوس مهال د ښاغلي خوسي خبرې تاسې هم اورېدلې، څه ډول میکانیزم موجود دی چې بالاخره یا یې له مخې دغه نوې ګمارنې ترسره شوي دي او یا راتلونکي کې اقدامات ترسره کیږي. تر کومې پورې کولی شي رښتیا هم دلته موږ تاسې دغه منفي ذهنیتونه هم مثبت خواته پرې اړولی وشو او همداراز د یوې سالمې ادارې لپاره یو نوی ګام دلته هم یادونه کولی وشو؟ کاملا کوم میکانیزم په اړه خوسي صاحب ویلې، کاملا زه ورسره موافق په دې یم. اوس مثلا زه اوس تقاضا وکړم چې ما تاسو قمندان د امنیې کوئ، دوی کیدای شي ما ولیږي هلته، خو زه به هلته مؤثره نه یم، ځکه هلته موثریت نه لرم چې دا خلکو هلته 20 کلنه تجربه د جنګ لري، خو زه کیدای شي په یو دفتر کې پاتې شوی یم، خو زه نشم کولی چې هلته د دوی هلته چارې یعنې مخ ته یوسم. وګورئ راځو د خوسي صاحب خبرې په ارتباط او اندړ صاحب ویلې چې رتبه مهمه نه ده. وګورئ تاسو موږ د یوې ولسوالۍ 483 جنرالان، تورن جنرالان، ډګر جنرالان لرله، خو په دوی کې 10 نفره هم باسواده خلک نه وو. ولې دوی تنظیمي سلیقوي شناخت په اساس باندې دی به قمندان امني وو. وګورئ په سلو کې چېرته 10 جنرالان دوسیې ونه لري او دغه څه چې وزیران تیر شوي په دې وزارت داخله کې او معینان، دوی د مهرباني وکړي کومې دوسیه نه لري د فساد، د غلا او همداسې د وزارت دفاع چې په تاریخ په دغه 20 کالیو کې دا کم جنرال چې په دغسې بستو ته تللی دی، مثلا وزیر دفاع یا معینان، د څو دوسیې لري، هر یو 2-3 دوسیې لري، هم یې غلا یې کړي، هم یې فساد یې کړی، هم یې مثلا شخصي برخورد چا سره کړی، قتلونه یې کړي دي. خو دلته رتبه مهمه نه ده. موږ مارشال هم لرل خو یو بېسواده سړی دی، هغه مارشال دی، نو هغه په هر رتبه باندې نه کېږي. که چېرته زه ووایم چې نه زه جنرال یم او ما ته هماغه دغه راکړئ په دې غریب مملکت کې چې نه کومکونه شته، خلک ډوډۍ نه لري، خو زه به وایم چې زه جنرال یم، ما ته به زرې موټر راکول کېږي او 10 باډیګاردان. نه، وګورئ یو قمندان د امنیې دی، تاسو یا دغه قمندان د امنیې دغه والي والا که تاسو وپېژنئ او قمندان د امنیې فرق نه کېږي د یو طالب سره، چې وګورئ هغه هم پیاده روان دی، دا هم پیاده روان دی، هغه مثلا په یو زوړ موټر کې ناست دی، دا هم. خو دلته مثلا زموږ ټول دا څه چې مصارف شو، دا څه چې غلا وشوې، فساد وشو، او دا و چې هر یو جنرال، هر یو وزیر، هر یو قمندان د خپل ځان پسې مثلا 100 نفره، 50 نفره یا مثلا سلا او ټوپک او دغه ځان پسې ګرځولی، ټول معاشات، حتی د خلکو د ولس د امنیت خبره نه وه. دلته یو شو وه، یو قدرت نمایي وه چې قمندان دی، جنرال دی، په دغه نامه باندې راځئ. جنرال، قمندان، والي، ولسوالي د یو خادم په صفت باندې سړی وپېژني، د یو اخلاق په صفت باندې سړی وپېژني. زه فکر کوم دغه رویه د اوس اسلامي امارت کې موجوده ده چې نه د یو عسکر فرق کېږي، نه د طالب فرق کېږي، نه د بل. کیدای شي یو فرق یي، هغه دا دی چې دی امیر دی مادونی، ولې د امتیاز په شکل باندې اوس ټول یو شی دی. بله، خو د نړیوالو په فشاري څه فکر کوي؟ له کوم اړخ څخه دی پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو نومونه له تور نوملړ څخه نه وباسي، دوی نه بار بار خپلې غوښتنې مطرح کوي،
د دوی پیسې نه آزادوي، یعنی دغه فشارونه له کوم اړخ څخه کېدل چې بیا هم هماغه کسانو ته باید ځای ورکړلی شي؟ وګورئ دغه فشارونه هم ټول استخباراتي فشارونه دي، غرض فشارونه دي. دی به د تور لیست نه موځي، دغه پیسې به هم آزاده کېږي او په رسمیت به یې پېژني قرار په دې چې دغه زموږ قانوني حق دی په دې دنیا کې، په دې نړۍ کې. راځو په دې کې وګورئ، راځئ نن امریکا جګېږي مثلا دوی طالبان تور لیست کې دغه کې، دوی په دې 20 کالو کې څومره خلک وژلي دي، دوی څومره بمباردونه کړي دي. راځئ دغه بګراوند دې راوباسو، وګورئ دوی څومره په زراو کسان نه دی په اشتباه باندې چې چاپې یې اچولي، خلک یې وژلي دي او سره د دا زموږ ځینې کسان چې ورسره په دې جرم کې شریک وو څه شو نن هغوی دا اوس ولې اوس وګورئ یو خبره دا ده نن یو عسکر داسې سایمن صاحب مونږ لرو هغلته غلی ناست او یو رواني تکلیف ورته پیدا شي، څه خبره ده ولا طالب دی ولا زه نشم وتلی، زه جنرال یم، ګورئ زه کارت مې دغه په جیب کې دی، زه همیشه یو چیرته چک پاینټ ته ودرېږم ورته وایم چې زه افسر وم ښه رتبه دی چې جنرال و اته سلامي ما ته طالب والده جنرال صاحب زه مهرباني ښه په اخلاقو زه نه کم غلی یم نه کم مجرم یم، زه د همدې وطن بچی یم، که چېرته ما نه چا کار اخیسته خو زه عسکر یم که نه، که په ما باندې مصرف شوی د قاري صاحب خبره، خو که چېرته زه هم نه غوښتم وظیفه یم رانه کړه په دې هم نه خفه کېږم، ما ته چې وظیفه رانه کړي زه به راشم د میزو ته سهار نه ماښامه پورې به غږېږم د دو دغه به کوم د دې نیمګړتیا ته به دوی متوجه کوو. ولې راځه دغه پیوزې دی چې دغه نظام موږ تخریب کړو، دغه نظام باندې موږ نیوکه وکړو، دې دپاره یو لارښوونه وکړو، ورسره مرسته وکړو. مننه کوم ښاغلی شینواري که وخت پاتې شي بیا راګرځم. ښاغلی انداړ غواړم په لنډو ټکو کې له تاسو څخه هم وپوښتم دغه خبرې چې نن د نویو ګمارنو په تړاو باندې ښاغلي خوستي هم وکړلې، میکانیزم یې هم دلته یو څه ناڅه تشریح کړ، څه فکر کوئ چې د سمون لپاره وړاندیز څه کېدلی شي ستاسو له اړخ څخه تر څو دلته رښتیا هم موږ تاسو په راتلونکي کې یوه پیاوړې اداره ولرو؟ مننه. اول خو خوستي صاحب ته موږ په سر کې سلام واچوم، ما فکر کوم چې دی په استودیو کې له تاسو سره په وخت کې نه و. ګورئ موږ ډېره ښه تجربه لرو، جنرال صاحب هم خبرې وکړلې، خوستي صاحب هم خبرې وکړلې. د تاریخ په اوږدو کې کله چې زه د یو افسر په توګه وینم د 1500 کلو کې هر حزب هر تنظیم چې واک ته رسېدلی ده په ټولو چوکو کې خپل خلک ګمارلي دي او دا ملت یې له یاده ویستلی ده او ملت په خاطر یې غږونه ډېر کړي دي، خو بېرته یې ملت ته شا کړې ده او یوازې خپله هغه حزب یا خپل تنظیم یا خپل دغه ګوند په واک کې رسولی ده یا په چارو کې په جګو چوکیو کړی. د سیاسي چوکیو سره زما خبره غږ نشته، غرض نشته، ځکه سیاسي چوکي به همدغسې د یو لاس وي د امارت په لاس کې تر هغو هغه اداره معلوم وي چې چا د چا لخوا اداره کېږي. دا ډېره ښه خبره ده، خو جنرال صاحب یو جنرال ده، زه احترام ورته لرم، زما رتبه ټیټه وه، خو د یو مسلکي افسر په توګه ویلی شم چې زما هدف مارشال دوستم و چې بیرته راولي. البته نظامي افسران کدرونه چې هغه باید یو نظامي رتبه ولري، دې کې ما ونه لیدل. نو راځم دې ته چې چیرې موږ انتظار وباسو، منتظر سو او د خلکو په خوښه یو ښه حکومتداري نو د خلکو له منځه باید خلک راواخلو. حتمي نه ده چې کوم تنظیم ده او یا لکه پخوا باندې کوم سفارت موږ ته ویل کېږي. د دې په خاطر سره پکار ده چې نوي خلک چې هغه په هېڅ خوا کې نه وو، هېڅ جرم یې نه کړی، لکه خوستي صاحب چې ویلې دوی به حتما یو پرنسیپ او یو میکانیزم لري، د همغه میکانیزم په کمیسیون یا تحقیق کې دوی پخواني خلک وګوري، پرېږدي نه شي دا زموږ کادرونه لکه د پخوا په شان مهاجر سي نور ورته ولاړ شي. ګورئ په خارج کې هم ډېر خراب ژوند ده، زموږ کادرونه ډېر شاقه کارونه کوي، مه پرېږدئ چې د افغانان 10 میلیونه مهاجر دي نور مهاجر سي. د دې لپاره پکار ده چې کار اهل کار ته وسپارل شي، له دوی نه مننه کوو چې دوی جهاد کړی ده، افغانستان له برځواکونو نه آزاد کړی ده. مننه کوم. دا ټول افغانانو ګډ هېواد ده، افغانستان لا یو بڼ په شکل ده، په دې کې مختلف ګلان دي او لکه خوستي صاحب چې ویلې ما هم ویلې د افغانستان د خلکو د غریبو خلکو په مالیاتو په پیسو باندې خلک روزل شوي، که انجینر ده که ډاکټر ده که افسر ده که معلم ده، دا باید د لاسه ورنکړو او که نه لکه نور حزبونه نور تنظیمونه چې دغسې عمل یې کوو ناکامي سره مخامخ سو. خدای مه کړه امارت اسلامي هم له دغسې مشکلات سره مخامخ کېږي.
یو ګوندي سیاست په مخ بوځي. ډېره زیاته مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی خوستی که تاسو سره وګرځم او بحث هم پر همدغو مسایلو باندې راټول کړم، دا چې تر ډېره ټینګار پر پخوانیو چارواکو کیږي چې رښتیا هم ټول نظام فاسد نه و، پکې داسې کسان هم و چې هیواد سره یې مینه وه او لا هم لیواله دي تر څو هیواد لپاره د خدمت جوګه شي. یو شمېر کسان دي چې له افغانستان څخه وتې دي، لا هم یو شمېر کسان هڅه کوي تر څو یوه لاره پیدا کړي له هیواد څخه ووځي. طبعا د افغانستان کدرونه هم په دې کې شامل دي. تر ډېره تمرکز که چیرته ترسره کیږي په پخوانیو کدرونو باندې، دغه میکانیزم په مخکې هم تاسو تشریح کړه چې په څه ډول به دوی جذبیږي او بالاخره د نظام یوه برخه به ګرځي. د امنیتي ځواکونو سرتیرو همداراز په لوړو پوړیو کې کسانو لپاره څه پیغام دغه مسایل یا دغه وروستي ګمارنې رسولی شي؟ آیا دوی ته دا ذهنیت ورکولی شي تر څو په ډاډه زړه باندې راشي او بیا هم ملا وتړي تر څو نظام سره کار وکړي او ولس ته خدمت وکړي، او په څه ډول کولی شي دغه لاسرسی پیدا کړي؟ اول خو مخکې له دې چې ستاسې پوښتنې ته راشم، دا د تقریبا د 24 ولایتونو د والیانو، د امنیت قمندانانو، د والیانو، د معاونینو د هغوی بدلون زما په فکر په تېرو 20 کلونو کې به بېسابقې وي. په تېرو 20 کلونو کې به داسې نه وي پېښ شوي چې د 20 ولایتونو دپاره د والیان، امنیت قمندانان، د والیانو معاونین بدل شوي وي او کوم غږ دی نه وي راپورته شوی، کوم عکس العمل دی موږ نه وي لیدلی. دغه خلک چې بدل شوي دي، کوم خلک چې د دوی په ځای راغلي دي، هغه پخواني والیان، امنیت قمندانان، د هغوی به تاسې نه کوم غږ واورئ، د تنقید غږ چې هغې اقلا دا تنقید کړی وي چې زه د چوکۍ نه ولې لرې کړم، نه به دا غږ تاسې واورئ او نه به په راتلونکي کې واورئ، نه اوس دا کوم غږ شته. او دغه خلک چې د ولایتونو نه لرې شوي دي، د امنیت قمندانانو نه لرې شوي دي، پخوا خو دلته کلتور داسې جوړ شوی و، دا یو دود داسې جوړ شوی و چې کله به والي لرې کېدو نو والي به هغې وخته پورې دوی نه شو لرې کولی څو به یې والي ته یو بدیل بله وظیفه ورکړې نه وه. دغه خلک چې تقریبا 28 کسان دي، د دوی دا د وظیفو نه لرې شوي دي، د دوی سرنوشت نه ده معلوم، دوی ته اوسه پورې بله وظیفه نه ده ورکړل شوې، دوی په اړه به وروسته تصمیم نیول کېږي، خو د دوی هیڅ تنقید نشته په دې حکم، په دې فیصله. دا یو زیری ده، دا یوازې د موږ اسلامي امارت د خپل وحدت او د خپل واحد صف او د قوت دا ملت ته ښیي، څرګندوي ورته. دا د ملت دپاره یو ښه زیری ده. کله چې په تیر وخت کې ملت د دې نه ډېر کړی دو چې امپراتورۍ وي، په ولایتونو کې مختلفو ساحو کې امپراتورۍ وي، ملت د دې نه ډېر ځورېدو چې کابل په دې واکمن نه و چې په یوه ولایت کې والي بدل کړي. کله به چې والي بدل شو بیا به خلک راووتل، مظاهرې به یې کولې، کله به یې ویل چې موږ په ولایت خیږو، کله به یې ویل چې موږ په ارګ نه ورخیږو، ارګ نیسو، کله به یې یو ډول اختر، کله بل ډول اختر. د تېرې ادارې چارواکي مسلکي خلک موږ راغوښتي دي، موږ عمل کې ثابته کړې ده. ما مخکې هم وویل چې ولس او ملت او هغه خلک چې هغه موږ سره په دې اداره کې راسره دي، هغوی ویني، ستر په سترګو ویني په دې وزارتونو کې، په دې ریاستونو کې چې کوم خلک د موږ سره راسره دي، هغه ملت هم ویني، خلک هم ویني. او تر اوسه پورې به تاسې د ملت د منځه داسې غږ کوم غږ نه ده راوتلی چې چا اعتراض کړی وي چې زه د کومې ادارې نه وشړل شم یا ماته چانس نه راکول کېږي، فرصت نه راکول کېږي. کوم خلک چې هغه د هیواد نه وتلی دي یا د هیواد نه د وتلو اراده لري، د تیښتې اراده لري، نو هغوی ته پیغام دا ده چې ګورئ دا افغانستان د افغانانو ګډ کور ده. اسلامي امارت هم په دې باور لري. موږ تاسې ټول باید په دې باور ولرو چې که موږ تاسې غواړو چې دا په دې هیواد کې نور دا ګډوډۍ، دا جنګونه ختم شي، راځئ چې دا ملت سره راټول شو، ملت راټول کو. په دې ملت کې چې څومره اقشار د جامعې دي، څومره خلک دي، په تیر کې چې هر چا هر څه کړي دي، که یو څوک کمونیست ده، که مجاهد ده، که هر څوک ده، اوس اړتیا د دې ده چې دا ملت راټول کړل شي او د راتلونکي په اړه یو قاطع تصمیم ونیول شي، د هیواد د راتلونکي په اړه فکر وشي. تر څه وخته پورې به موږ تاسې په دې حالت کې ژوند تېروو، افغانان به په دې حالت کې زندگی تېروي. او دغې ورونو نه مو خواهش دا ده، تاسې ګورئ هغه افغان چې د افغانستان د خاورې نه وځي، د باندې د ده نوم څه ده؟ د ده نوم یا پناهګزین ده، یا مهاجر ده، یا اجنبي ده، یا فورینر، یو داسې نوم چې هغه یو سپکونکی نوم ده، هغه د ده نوم ده. دې خلکو نه م غوښتنه دا ده چې دغه ستاسې خاوره ده، په کومه برخه کې چې تاسې اندېښنه لرئ، کوم ځای نه چې تاسې ته ګواښ متوجه وي،
د کابل په ښار کې دننه په اطرافو کې د امنیت قمندانانو د مسؤلینو شمېرې موږ ټیټ کړي دي، اعلان کړي مې دي. تاسې مسؤلو مقاماتو ته ورشئ چې دغه ځای نه ماته خطر متوجه ده. ډېره زیاته مننه په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي. کور مودان ښاغلی خوستی او ښاغلی شینواري صاحب له تاسې هم منندوی یم. اندړ صاحب له تاسې هم مننه کوم چې په بحث کې مو راسره برخه واخیستله. لیدونکو څار خپرونه هم په همدې سره پای ته رسیږي. له تاسې هم منندوی یم. پاتې وخت مو په خیر.